بیا دنیا حیرانه پاتې شوه چې د امریکې سفیر په نیمه شپه باندې د کور نه برآمد دوباره هلته ناست دی. د دې خبرو د وجې نه په امریکا کې هېڅ قسمه ایشو جوړه نه شوه. حالانکې دروغ وایي، خلکو له دوکه ورکوئ، پروپیګنډا کوئ، دجل کوئ، شرم دله نه درځي، حیا چې کوم دی په تاسو کې نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، د شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني حفظه الله خلاف یو انتهایی سخترین سازش او سخترین پروپیګنډا چې کوم دی دا شروع شوې ده. دا پروپیګنډا څوک کوي او ولې کوي، د کوم وخت نه کوي، شیخ صاحب ولې ټارګټ دی او دی کوم قسمه اعتراضات په ذریعه سره خلک چې کوم دی دا ګمراه کوي. نو دا ټوله خبره په دې نن ویډیو کې درته کوم، پوره د ثبوتونو سره او هر خبره ان شاء الله پوره چې کوم دی د 100% ګارانټي سره جواب هغه به هم درکوم. زما محترمو، پس منظر تاسو ته معلومه دی چې نږدې ورځو کې په اسلام آباد کې د قومي کانفرنس په نوم باندې یو کانفرنس وشو. په هغې کې د تمام مکاتب فکر علماو او غټو علماو شرکت وکړو او هغې د خپل برادر ملک چې کوم مظلوم مسلمانان دي او د غزا د هغې د عملي مدد او نصرت د واجب کېدو د فرض کېدو فتوا دا ورکړه چې په ټولو اسلامي حکومتونو باندې دغه مسلمانانو مدد او عملي مدد او نصرت چې کوم دی دا فرض دی، جهاد باندې فرض دی. اوس دین بعد خلکو به طور خاص شیخ الاسلام صاحب ټارګټ کو، د هغه د فتوی مذاق مړو کړی شو او هغه پسې قسم قسم خبرې چې کوم دی دا شروع شي. کوم خلکو شروع کی، ولی شروع کی او څه خبرې شروع کی. نو ګوره تاسو وګورئ، اول چې کوم دی په دې باندې فواد چودھری هغه په دې باندې رد عمل ورکړ. فواد چودھری د دې خبرې سره او د دې فتوی سره سویمه ده، ولې هغه رد عمل ورکړ. نو دې دپاره د هغه په دې رد عمل باندې پوهېدو دپاره تاسو د هغه لږ بیکګراونډ وګورئ چې د وفادارۍ، د خوددارۍ او د غدارۍ په اعتبار سره د هغه بیکګراونډ څه شی دی. دا هغه سړی دی چې دا د پرویز مشرف د ظلم هم حمایتي پاتې شوی، دا د زرداری د کرپشن چې کوم دی هم ترجمان پاتې شوی، او دا د عمران خان د انټي کرپشن د بیانیې چې کوم دی هم دفاع کوونکی او ترجمان پاتې شوی دی. او دا هغه کس دی چې کله د پی ټی آی کې او اخیری ورځو کې عمران خان په دغه باندې الزام ولګولو په امریکې باندې چې زموږ حکومت هغې ختم کړی دی، نو ده هم دغه بیانیه ثبت وکړه. بیا دنیا حیرانه پاتې شوه چې د امریکې سفیر په نیمه شپه باندې د کور نه برآمد شو او هغه هم کومې طریقې سره چې د ښځې هغه تصویر پیټ کړو چې بېګا د امریکې سفیر چې کوم دی هغه موږ ته راغلی او بیا مطلب دا هم میډیا انکشاف کو چې دغه د امریکې سفیر سره 1 غنټه 1-to-1 ملاقات د امریکې په سفارتخانه کې دا کړی دی او دغه الوداعي تقریب کې هم چې کوم دی د سره د ښځې شامل شوی و. نو دې نه تاسو اندازه لګوئ چې دا سړی ولې د مفتي صاحب پسې چې کوم دی لګېدلی. د اعتراض سو او د جواب څه میلاو شو. د اعتراض دا و چې دا دی خو دا فتوا ورکړه، داسې مذاق ګڼلو او د سلو کسانو ذمہوار زیمه هغه چې کوم دی د هغې خرچه زه برداشت کوم دی لاړ شي. مطلب دی عملي کار کولو والا نه، صرف خبرې کولو والا، صرف فتوا کولو والا. نو د پسې د سلو نه زیات پاسپورټونه او کسان چې کوم دی دا د جیلم خورې ته عمار خان یاسر چې کوم دی دا ورسوله او د دروازه چې کوم دی دا ګویا وډبوله. خدا مطلب دا دی بې حسه انسان د خپل کور نه بهر راوتو تیار نه شو، خپلې خبرې چې کوم دی خپله واده پوره کولو ته تیار نه شو. او د جیلم په خوره کې اسم دا د تښتېدو خصوصیت چې کوم دی دا ډېر دی، هغلته یو بل بګوړم ناست دی، تاسو بیا پېژنئ. بهرحال یو ډول دغه ورکړو. یو شهباز ګیل چې کوم دی په دې باندې رد عمل وکړو. شهباز ګیل د دې فتوی سره سویمه ده، ولې هغه رد عمل وکړو. د هغه بیکګراونډ هم تاسو وګورئ. دا امریکن نیشنلټي هولډر دی او دا انسان دلته کې همدغه بیانیه دم سپورټ کوله چې زموږ حکومت د امریکې ختم کړی دی، د امریکې خلاف خبرې دلته کولي او بیا لاړو هلته چې کوم دی مطلب دا دی د امریکې نیشنلټي ورسره دوباره هلته ناست دی. د دې خبرو د وجې نه په امریکا کې هېڅ قسمه ایشو جوړه نه شوه. حالانکې د امریکې دا واقعیات په ریکارډ باندې دي که د امریکې یو نیشنلټي هولډر بل ځای ته لاړ شي، د امریکې خلاف چې کوم دی خبرې کوي، نو واپس هغه داخله په امریکا باندې بندولی هم شي او بلکې د امریکې نیشنلټي ورکولو په وخت کې د حلف د انسان نه اخیستی شي چې ته به د امریکې سره وفادار که د امریکې د خاطره اصلي اوچتولو ضرورت رالو ته به هغه هم چې کوم دی اوچتې. نو هغه کس راپسې هغه د شیخ الاسلام صاحب په دې فتوا باندې حکومت علماء په دې فتوا اعتراض کوي. هغه څه اعتراض کوي، هغه وایي دا مولیان مخکې چېرته وو چې دومره مدت تېره شوه او اوس دی راپاڅېده او دی چې کوم دی د فلسطین یا د مطلب دا دی د غزه د مسلمانانو دپاره فتوا ورکوي. مخکې دی چېرته وو، که دې څه مخکې کاوش کړې څه کوشش کړې نو یا موږ ته وښایي. همدغه اعتراض د پنجاب یو مولا ما اورېدو او خلک ورته علامه وایي. زه حیران یم چې دې انسان ته څنګه خلک علامه وایي. هغه وایي 18 میاشتو نه زیاتو شو، اوس مولیان راپاڅېده، اوس یو تقریري مقابله او فتوا ورکړه. نو دې دواړو داسې هر قسمه اعتراض کوونکي انسان ته زه دا جواب ورکوم چې دا کوم وایي چې دا مولیان مخکې چېرته و، دې مخکې ولې فتوا نه ورکړه.
دې ته زه وایم یا خو تاسو ډېر بې حسه انسانان یې، تاسو تر ننه پورې د دې مسلې سره هېڅ قسمه دلچسپي نه وه، ځکه تاسو ته پته نشته چې دې مولیانو څه کړي. که ستاسو دلچسپي وي نو تاسو ته به پته وي چې دې دا فتوا مخکې کله ورکړې ده، هغه هم درته زه وایم. او یا خو تاسو ته د هغه ټولو خبرو علم دی، خو د علم باوجود دروغ وایي، خلکو له دوکه ورکوئ، پروپیګنډا کوئ، دجل کوئ، شرم دله نه درځي، حیا چې کوم دی په تاسو کې نشته دی. په 6 دسمبر 2023 کې په اسلام آباد جنا کنونشن سنټر کې دغه علما چې دا کوم په دې کانفرنس کې راجمع شو، همدغه علما د حرمت مسجد اقصی کانفرنس په نوم باندې راجمع شو. په هغې کې همدا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب چې کوم دی ولاړو، په دې الفاظو سره دا خبره کړې وه چې خدای امریکا کی نہیں ہے، खुदाई अमेरिका की नहीं है, खुदाई अमेरिका के पास नहीं आ गई, खुदाई अमेरिका के पास नहीं आ गई है. और द जिहाद फतवा हम ورکړې وه د मैं इस बात का एक तालिब इल्म होने की हैसियत से आप हजरात के सामने ऐलान करता हूँ कि हस्ब इस्तिताअत तमाम मुसलमानों पर जो जहाँ भी रहता हो उसको इस माना में उस पर जिहाद फर्ज है. اسلامي حکومتونو ته دا هم ویلو چې دا ډېر اهم وخت دی، تاسو راغونډ شئ او د اسرائیل چې کوم دی بالکل د جرړې نه ختم کړئ، متحد شئ. همدغه خبرې چې کوم دی ورته کړې. بیا بعضې خلک دا وایي یو ملا ما اورېدو وایي دوی خپله ولې نه ځي، یو ملا وایي دا خو 1400 کاله مخکې چې کوم دی موږ ته قرآن دا فتوا راکړې ده. نو چې 1400 کاله مخکې دا فتوا درکړې ده نو ته ځې ولې نه؟ د دې مطلب خو دا چې دا فتوا ته د سره منې نه، قرآن درکړې خو ته یې منې نه، په ده باندې دا اعتراض وشي. دی به څه وایي چې زه جي ته تلو ته تیار یم، ما خپل حکومت اول د دې ځای نه وتو ته نه پرېږدي، او هلته چې کوم هغې سره خوا کې ملکونه دي ډایرکټ تللی نه شم، د هغه ملکونو په واسطه به ځم، هغې مې پرېږدي نه. نو موږ ورته وایو چې همدغه خبره دا علما د اسلامي حکومتونو ته کوي چې تاسو باندې جهاد فرض دی. که تاسو خپله نه کوئ، اول خو خپله چې کوم دی وکړئ، 50 ملکونه یې تاسو د کم مرضدار وي، خو که خپله هم نه کوئ نو کم از کم نورو خلکو ته لارې ولو کړئ چې هغه خلک چې کوم دی ورسي او دغه مظلوم مسلمانانو چې کوم دی مدد او نصرت وکړي. یو زمونږ د صوبې یو خوشاټاری چې د هغه هېڅ کردار په دې باب کې نشته دی، نه د مسلمانانو دپاره هغه عملي قدم اوچت کړی دی، تش د یو دو الفاظو نه د بې ډنګه، بې ربطه، بې تهذیبه خبرو نه چې کوم دی مشهور شوی چې رفضل مروت، هغه باندې خو ما مخکې چې کوم دی ویډیو جوړه کړې. بهرحال زما محترمو د ویډیو مقصد دا نه چې موږ صرف د کریډټ اغوستو په چکر کې یو، یا مطلب دا صرف اعتراضات او جوابات، یا شیخ الاسلام سے مطلب دا هغه د موږ د مسلک او دغه د وجه نه صرف دا دفاع او دا خبرې کوو. دا وخت ډېر سنجیده دی، ډېر سخت وخت، نازک حالت دی. دې وخت کې ټوله ذمہواري چې کوم دی دا په اسلامي حکومتونو باندې راځي، او ټوله مسله د هغې د وجې نه چې کوم دی جوړه ده چې تر څو پورې دوی رايوځای شوي نه دي، بل هم لار نه ورکوي، په خپله هم چې کوم دی څه قدم نه اوچتوي. نو دغه علما بار بار دي چې کوم دی د وجې نه یا دهاني کوي. نو د دې خبرې سپورټ پکار دی چې واقعي خبره د اسلامي حکومتونو له کردار ادا کول پکار دي. موږ ته چې وایي ته ولې نه ځې او ملا په خپله باندې ولې نه ځي، نو ملا په کومه لار شي؟ د ملا تلو ته خو رکاوټ چې کوم دی هم د اسلامي حکومتونو دې د وجه نه هغه سره بله لار نشته چې دې ته په مخامخ باندې وایي، د میډیا مخکې ورته وایي، د دې د عوامو مخکې ورته وایي چې ته خپل فرض چې کوم دی دا هم پرېږده. شیخ الاسلام صاحب څه کړي دی؟ هغه خپل ذاتي امداد چې کوم دی هلته رسولی دی، هغه فنډ چې کوم دی د خلکو نه فنډ ریزینګ کړی دی، هغه هلته رسولی دی، هغه د هغه ځای سفیران راغوښتي دي، هغه نظریاتي سپورټ چې کوم دی کړی دی، هغه نه چې څه کړي دا هغه منډه چې کوم دی هغه والې ده. باقي مو تاسو کړي دي، زموږ ستا مشران چې دا کوم اعتراضات کوي، د دې مشر کشر دي په جلسو کې یا دي عملي امداد څومره رسولی دی، نو دا که تاسو تحقیق وکړئ د صفر نه علاوه هغه چې کوم دی بل څه میلو نه شي. نو خدای دپاره دا اعتراضات په دې وخت کې کول نه دي پکار، بلکې دې وخت کې هر هغه انسان سپورټ کول پکار دي چې هغه د هغې په حق کې خبره کوي یا څه عملي قدم اوچتوي، څه قسمه تعاون او مدد او نصرت کوي، هغه سپورټ کول پکار دي.